مان د ایمان او د عقیدې اواز داري چې څنګه زما د حیات او د زندګۍ او د ژوند خالق او پیدا کوونکی الله دی. نو دارنګ زما د مرګ خالق او پیدا کوونکی الله دی. او مرګ د فنا نوم نه دی، د مرګ ځان له یو وجود دی وجود. او ځکه الله پاک د مسلمان دا مرګ په ځای د نعمت ذکر کړی دی. او د مسلمانانو نه علاوه نور نظریه والا خلق لکه دهریه کمونست او دا خلق د هغې نظریه دا ده چې د زمانې د گردش سره انسان ختمیږي او ځي. دې سره د الله پاک سره تعلق نشته. او یو شاعر د دې نظریې هغه ذکر کوي، ويا شعب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي. وإذا دي خلق النظرية دادا چې زمانی گردش سره یو سړی ځوانیږي او یو سړی بوډا کېږي او یو سړی مړ کېږي. خو د مسلمان د ټوک عقیده دا ده چې څنګه زما دا حیات پیدا کړی دی، نو دارنګې الله زما دپاره مرګ هم پیدا کړی دی. او څنګه چې حیات او د زندګۍ هغه ټیم راله مقرر کړی دی، او د حیات او د زندګۍ دا وخت برابر شي، نو بیا برابرې د مرګ زندګي راځي. ځکه تمام قرآن کریم کې 145 دفعه یو سل 15 کرتا د جون ذکر دی. د جون دا حیات او زندگی هم د خدای یو عظیم نعمت دی. دا حیات او زندگی او دا جندمو یو قیمتی سرمایه ده. نو دارنگی اللہ پاک قرآن کریم کی 145 دفعہ د مرگ ذکر کړی دی چې څنګه مې دا حیات او زندگی تاله درکړه او یو نعمت مې وکړ. نو دارنگی دویم نعمت د مرگ دی. حکیم الامت حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ پا اشرف التفاصیر کی بدی مسئلہ باندې یو نایاب تحقیق کړی دی چې دا مرګ د خدای د طرف نه نعمت دی. ولی نعمت دی؟ د مسلمان مرګ د مسلمان د پاره نعمت ولی دی؟ د حیات او زندګۍ کې چې کوم اعمال کړي دي د هغې صله ورته ملاویږي. او چې کله مرګ نه دی راغلی، نو د حیات او د زندګۍ د هغې اعمال صالحه او صله نه ملاویږي. او چې کله ورته مرګ نه دی راغلی،
نو د اخروي زندګۍ د نعمتونو نه دی ناخبره دی او چې کله ورته مرګ راشي د اخروي زندګۍ د نعمتونو نه باندې خبر شي ځکه حدیث مبارک کې راځي چې فرشتې یو مسلمان ته راشي تپوس ته کوي د دې ورته څه وایي دې هغې ته وي ارجعو الى اهلي ومالي فاخبرهم زه واپس ځم دنیا ته چې خپل اهل و عیال او خپلو دوستانو ته د دې ځای د موضوع حال بیان کم حال شان ورشاد کشمیری رحمت الله علیه دا په علماء دیوبند کې ډېر لوی شخصیت تیر شوی دی شان ورشاد کشمیری رحمت الله علیه چې وفات شو شیخ الاسلام علامه شبیر احمد عثمانی رحمت الله علیه علماء و طلباء ته تعزیتی تقریب کی تقریر کی نو طلباء په جڑا شو په جڑا او علامه شبیر احمد عثمانی په خپل هم په جڑا شو نو علامه شبیر احمد عثمانی طلباء ته وایي چې تاسو ولې جاړئ تاسو د مسائلو د حل لپاره خو موږ موجود یو خو زموږ د مسائلو د حل لپاره شان ورشا کشمیر رخصت شو موږ به چاته ځو نو شان ورشا کشمیری لیکي چې دا قبر دو نیم ګزه ځای مه ګڼه دا قبر دومره لوی دی چې دا اوه اسمانونو او دا اوه ځمکې دی قبر ځای کړي دي ځای کړي دا ځان له یو جهان دی او د ایمان بالغیب سره تعلق دی نو شان ورشاد کشمیری غونته شخصیت دا خبره کوي او شان ورشاد کشمیری د کمی پای عالم ولی والله دی لا ولدا وګوره شان ورشاد کشمیری رحمت الله علیه چې وفات شو او چې وفات کیږي په سینه باندې بخاری شریف پرته ده مطالعه کوله شپه 12 بجې دي بیبي فرمایي کوڅې ته یو جمګټه را دننه شوه دې خوا راځه صاحب چې کور ته یو جمګټه را دننه شوه ښایسته پټکي دي او ښایسته جامې دي نوراني چهرې دي د قیامت د علاماتو نه یوه علامه دا ده ابن عربي د نن نه 800 کاله مخکې علامات د قیامت نقل کوي و یو علامه پکې دا ده چې د سونې حیثیت به وغورځېږي او د اوسپنې چرچبوي نن وګوره د چرګو په ګوټهګۍ هم خلک لنټره کوي څومره ګران دي څخه خلک ویلي 800 کاله مخکې ویلي دي ابن عربي بله پیزارونه به دومره اعلی او قیمتي خلک اچوي
چې دا ځمکه به ټکوي رګړاو کوي به د دې خلکو سلټونه هغه پیزار ته ښکته کېږي چې جومات ته به یې دننه وړي مخې ته به یې ږدي چې څوک یې پټ نه کړي او پټکي به پیمال شي پټکي به ختم شي روک به شي نن وګوره د پکوړو چاڼونه دي جنازه د پکوړو په چاڼ ده فرض مونږ د پکوړو په چاڼ دی دا مولیان را سره جنګونه کي اوټونو ته چې ودرېږي نو پټکي وایي چې مانځه ته ودرېږي د محمد رسول الله په مسله باندې فرض مانځه ته نو د پکوړو په چاڼ ودرېږي چې اوټونو ته ودرېږي نو پټکي وایي مونږ په داسې یو د فتنو په سیلاب کې روان یو نو شان ورشا کشمیری رحمت الله علیه چې وفات شو کور ته یو جمګټه را دننه شوه ہمارے 10 اکابر دا یو کتاب دی د لسو شیوخو حالات لیکلی دي بیبي یې وی حیرانه پاتې شوه چې دې بنیانو تپوس مو نه کوه وړې مو نه ټکاو او را دننه شو وی زه به دې سوس کې لاړم وی دې چاپېره د کټ نه چاپېره ودرېدل کور ډک دی او د تیلي د غورځېدو ځای پکې نشته وی لاس یې اوچت کړه دعا یې وکړه د شان ورشاد کشمیری رحمت الله علیه بیبي وی ما سوچ وکړو چې کېدی شي دا د سهارنپور او د دیوبند علمای او زما د دې خاوند شوهر محترم شان ورشا کشمیری په غم باندې ورته دومره صدمه وه چې دی ور نه ټکاو دی تپوس نه کو دقسې سیده راله وی دی ته ګورم نورانی چهرو ته اوس مې حافظ صاحب دی ته سبق کې دا خبره وکړه د مباهلې د سورت آل عمران 61 نمبر آیت باندې دی نوٹس لیکو هغه وفد د نجران چې راغی خبره د مباهلې وشوه هغې لاټ پادري سره خبره کوي اسقف یې نوم دی دی لقب او خطاب دی اسقف ورته وایي مباهلې مه کوئ دا تاسو ته معلومه ده چې محمد رسول الله نبی مرسل دی او د نبی سره چې چا انګته چولی دي هغه ځای هغه وادي خدای په اور ډکه کړې ده او کفرې د انسانانو خو پرېږده چې په ونو باندې چنچڼې هم پاتې نشي دې شي نه وروسته شی دویمه خبره ورته کوي وایي زه چې دې چهرو ته ګورم دې نوراني چهرو ته نو دا هغه چهرې دي چې دی لاس پورته کړي الله ته چې لا دا غر د دې ځای نه پورته که هلته یې که نو الله د دې دا دعا نه رد کوي دا غر به دې ځای نه اوچت کړي اخوا تاسو به کم مقامي نوراني چهرې نو شان ورشا کشمیری فرمایي چې دا قبر و اسمانونه و ځمکې دې ځای کړي دي و ځمکې د اسمان او د ځمکې په منځ کې د 500 کالو فاصله ده
بیا د یو اسمان موټایی چې ده دا د 500 کالو د فاصلې ده. دارنګې د ځمکې موټایی د 500 کالو د فاصلې ده. وی دا یو داسې عالم دی. ځکه حافظ شیرازي وی چونین قفص نسرائی من خوش الحانست روم با گلشن ردوان کی مرغ آنچ منم. وی د دنیا دا تنگ پنجرا زما د خوشواز بلبل زین دے. زه خو د ردوان د هغې باغی چې جنت بلبل یما زم چې هلته کې چغارو کما هلته کې چغارو کم. نو شان ورشا کشمیری وی دا دومره لوی ځای دی او ځکه د مسلمان 3 کور دي. یوی د دنیا کور دی او دویمې د قبر کور دی او دریمې دارالقرار د جنت کور دی. نو ځکه زمونږ د عقایدو کتابونه لیکي الموت صفت وجودیت خلقت ضد الحیات. د دې مرګ ځان له وجود دی وجود او دا د حیات او د زندګۍ متضاد دی چې تاسو ورته اپوزټ وایي. نو دا ځان له یو جهان دی بیا او د دې جهان بیا راشه حال وګوره. بیګا مې ملګرو ته سبق کې دا خبره وکړه. سفیان ثوری رحمت الله علیه ابو جعفر منصور تبے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر حق بات کہتا. دا زمونږ دا کابر شیوا او دا خو مخکې تل خلک تل یې وسو. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام دا پاکستان گورنر جنرل غلام احمد دا پاکستان آئین جوڑی گی. علامہ شبیر احمد عثمانی یو خبر وکړه ورته وی دا ولیکه او ورته وی تاسو علما به دې نه پوهیږئ دا مونږ لیکو. شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ جلال کے راغے وی بات سن لو وی دا اے بی سی دا پردہ دی لگا ہٹاو کا لگ راولان دی چا چې ټول دنیا کې د ثابت کم چې جاهل ترین پي چې په ټول دنیا کې د ثابت کم چې جاهل ترین پي. ابھی مجھے کہتے ہو جن کی نہیں سمجھتے تم کیا سمجھتے. وی قانون ستوی ما په دې قانون پویا کا لفظ د قانون ستویلی شي نه پسلین سری لوګي وغورځو نو ما عرض تاسو ته دا کو چې دا قبر یو ځان له نظام دی. نو سفیان ثوری رحمت الله علیه ابو جعفر ته نیغه خبرې کولې او دا علما نیغه خبرې کوي. نو ځکه خلک ملګری نه چې دا نه کې سټګره نو دنیا به در پسې رواني دنیا به دی ولی صاحب دا خوشاشر خو پار د ورکی کنه لکه فرنګ خلک جعفر ته ابو جعفر ته وی بیردنه به ال پیغام کیږي چې پانسی کې شرط کلم کې. سفیان بن عیینه فضیل بن عیاض ته شاګردان دي وی صاحب
سکیم دا دی د دې ځای نه ځو مدینه منورې ته لاړه مکې معظمې ته بیت الله شریف کې دی خو دغه عمر د آخري دی کمزورې دی او په بیت الله شریف کې ملاس دی سر یې د فضیل بن عیاض په رون پروت دی او خپې یې د سفیان بن عیینه رحمت الله علیه په رون باندې پرتی دي ابو جعفر حج لراځي لکه ترنګ ورته سیب سفیان ثوری خو دلته دی په بیت الله کې ناست دی پیخه خپلو ډنډمارو ته یې له پانسي ګاټ تیاروي اوینې سره یې له پانسي کې دی دواړه ورته فضیل بن عیاض رحمت الله علیه او سفیان ابن عیینه فضیل بن عیاض هغه بزرگ تیر شوی دی 13 کاله خاندلی نه دي 13 کاله خاندلی نه دي او د خدیجه الکبرى د قبر سره خپوته قبر دی سفیان ابن عیینه هغه شاګرد دی د 4 کالو په عمر کې قران پاک یاد کړي اپ خپل حیات او زندګۍ کې او یا حجونه کړی دي چې دا خبره د توکوي سیب د دې زین وضو ابو جعفر راغی او د 500 تاسو منصوبه ده سفیان ثوری را پاسه غیلات کعبه ونیو ویلا تانا غواړم چې دا جعفر بیت الله شریف ته رادن نشي او د سما د 500 تنظیم کړي اما ستاسو د دین حفاظت کړي او دې درنه د غواړم چې دل تراشي چې رادن نشو اس تکر والا رو ورزیدو را غردیس دو سره ملا 2 ځای شو سره خوړو اوشي زمون د اکابر ځان له یو شان له شان نشان ورشا کشمیری فرمای دا قبر دومره لوی دی او بیا فرمای د دې مثال د یو چوک د چوک ته ګڼ روډونه راغلي ګڼ روډونه تللي تا دعاګانې راځي په دې روډونو مالی دعاګانې راځي عبادتونه راځي بدني عبادتونه راځي صدقات راځي او د هغه روډونو د هغه طرف نه د الله پاک د طرف نه نعمتونه او ثوابونه او اجرونه راځي دا قبر هغه دی نو تا ته خبره کومه تفسیر قرطبی 9 جلد او 263 صفحه دو علماء دی یزید بن هارون او سهل بن عمار دا سهل بن عمار خوب اینی دا یزید بن هارون رحمت الله علیه وفات شو وی الله در سره سم معامله وکړه وی اتانی ملکان فقبر کې ما ته 2 فرشتي رالی دا 2 فرشتي ما ته مر ربک صارف سوق دی وی فاخست بلحیت البیضاء ما دا خپل سپینه ګیره په موټه کې اونی ولا او د غصې په عالم کې ورته وي علی مثلی یقال هذا تزماغ وندې سړی نه دا تپوس کې چې مر ربک د مسلمان مرد مسلمان د پاره اعزاز دی فرشتو ته یې فرشتو ته او په قبر کې ورته وي ځکه حدیث کې راځي د خپل مردگانو ته اعلی کفن اچوي په دې کفن کې دي د نور مردگانو سره ملاقاتونه کوي ځان له یو جهان دی ځان له یو دنیا ده
تبچړ بیا مرګ یا نه ده. نو ما دا خپله ږیره داسې ونیوله او ما ورته وویل چې ته ما ته وایې چې من ربک وقد علمت الناس جوابکما 80 سنة. ستاسو دا جوابونه ما قوم ته 80 کاله پړاو کړي دي. عبدالله ابن مبارک وی سفیان ثوری می خوب کې ولیده. دا سفیان ثوری چې اوس مې درته د مرګ نه پس وی ما ورته چې الله در سره څه معامله وکړه. وی الله ډېره لویه د کرم معامله وکړه او دې وخت کې زه د محمد رسول الله او د صحابو په منځ کې ناست یم او دا خبره کوي څوک او لیکي یې څوک. د دارالعلوم دیوبند محتمم قاری محمد طیب رحمت الله علیه په خپل کتاب عالم برزخ 33 صفحه باندې د مسلمان مرد د مسلمان لپاره نعمت دی. الله دې مرحوم دا مرد د هغه لپاره نعمت وګرځي. اوس ټول خلوص دل سره یو ځل الحمد او 3 ځله قل هو قل ولې د هغې ثواب به مرحوم ته وبخو او د جمع دعا به ورته